نو کې خلکو ټوپۍ ښودلي او صرف د مونځ دپاره استعمالوي او بیا چې کله مونځ وشي نو دغه ټوپۍ یو طرف ته کیږدي او بیا ځي. نو یوازې ټوپۍ نه ده بلکې زه په دې کې د پټکي خبره هم وکړم چې ټوپۍ یا پټکی چې دا صرف د مونځ دپاره سړی خاص کوي، یعنی عام طور باندې دا چې په بازار کې ګرځي، واده لځي، خادۍ لځي، نو دا نه ټوپۍ په سر نه پټکی په سر خو کله چې مونځ ته مخکې شي نو په جومات کې یا هغه شنې شنې ټوپۍ به په دې بازارونو کې په کراچۍ کې موږ والته به دا ډېرې زیاتې وي، د په درځنو خلک راوړي او هغه د پلاستیک شان ټوپۍ اول ته ښودي او مونځ ته خلک په سر کي او د هغې نه وروستو بیا چې کله ځینې یو طرف ته داسې ګزار کي، داسې سپک ورته وګوري ګزار کي. نو دا قسمه ټوپۍ صرف د مونځ دپاره خاص کول یا پټکې د مونځ دپاره خاص کول په دې باندې هېڅ دلیل نشته. یو سړی سرتور ګرځي مونځ هم سرتور کوي، بیا یو سړی بهر پټکی وي نو مونځ کې هم بیا پټکی په سر یو سړی بهر ټوپۍ په سر مونځ کې هم بیا په سر خو صرف د مونځ دپاره تخصیص کول د سر د پټولو نو د بعضې عالمان په دې باندې ډېر زور وکړي، والله عالم که موږ نه پوهېږو څوک دې موږ په دې باندې پوهېږي چېرې د مونځ دپاره ټوپۍ خاص کول چله خامخا به ټوپۍ په سر د مونځ دپاره خو تاسو ته پته ده مونځ کې پرایز 14 پرایز دي که نه، اوه بار د شپږ دنه دي، په دې 14 کې که چا ټوپۍ ثابت کړله نو بیا ټیک ده، په دې کې ټوپۍ نشته. یو خبر د مونځ د آدابو نه سړی والی یاره ادب په دې کې دا سړی ټوپۍ په سر کي او ځان ورته بیا داسې ښکاري چې زه کله ټوپۍ په سر کوم نو په دې کې عاجزي ده، نو بیا ټیک ده ځان سره سړی په جیب کې راوړي، ځان سره د کور نه راوړي په دې نیت باندې چې دا ماته ادب ښکاره کېږي او د ادب په تقاضا باندې که دا ټوپۍ بیا په سر ټیک ده، خو دا لازم ګڼل او بعضې جوماتونو کې بعضې مولیان یې په خلکو باندې اواز کوي هلکه ټوپۍ په سر کوي ګورئ، او که چا نه په سر کړي ما بسې دې مونځ نه کوي. ته ملګری کې مولي صاحب د هغوی په خلکو باندې په زور ټوپۍ په سر چې چا وایي ټوپۍ نه په سر کړي د سپ نه وباسي، نو داسې سینه زوري ده، داسې په زور باندې امام صاحب مولوي صاحب په چا زور نشي کولی چې ټوپۍ به خامخا په سر او بله دا که یو مولوي صاحب دی یا بل یو څوک دی او هغه لازم ګڼي دا بدعت ګرځي بیا چې دا به خامخا ټوپۍ په سر او په دې علاقو کې خو نشته دی او په دې ښکته د ملکڼ نه ښکته په دې علاقو کې زموږ استاذ بیل په دې جومات په دې محراب کې یو ټیر ښودلی دی پټکی هغه غټه ټوپۍ او داسې څښا په څښا او هلته ښودی چې څوک ځي نه او په سر باندې څښا بوی نه تېخېږي ځکه څوک یې ځي نه او صرف د مونځ دپاره به دا په سر یو چې کله مونځ ختم کړي بیا هلته ږدي دغې نه ځان ساتل پکار دي. او دا ټوپۍ کوم چې په جومات کې پرتې نو دا خو نه دي په سرول پکار ځکه دا خو هسې د مونځ بېعزتي ده. په دې ټوپۍ کې سړی چېرته واده له تلی شي نه، نو واده له پکې نه شي تلی الله ته پکې ودرېږي. دغه شنه ټوپۍ ستا په سرې بازار کې ګرځېدی شي نه، نو چې الله ته پکې نه شي ودرېدی الله ته پکې ودرېدی شو بازار ته پکې نه شي تلی. لہٰذا په مونځ کې هغه لباس استعمالول پکار دي چې په کوم لباس باندې تا ته ځان ښه ښکاره کېږي. نو د مونځ دپاره د ټوپۍ تخصیص کول دا نه دي پکار، د مونځ دپاره د پټکي تخصیص کول دا نه دي پکار، بلکې څنګه چې عام ګرځي دقه شانې بیا مونځ هم کوه. او دلیل واوره چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ کېږي که نه کېږي، نو د بخاري شریف حدیث دی جابر ابن عبدالله رضی الله عنه هغه یو ورځ یې مونځ وکړو او چې مونځ یې کله وکړو نو په یو څادر کې مونځ وکړو، یو څادر کې او په یو څادر کې چې کله مونځ وکړو نه ټوپۍ په سر وه او صرف لنګ یې اچولی او کمیس هم نه و. نو په دې ټیم کې سلام یې وګرځو نو چا ورته وویل چې تا څنګه په دې یو څادر کې مونځ وکړو؟ ویل دا مې ستاسو په شانې جاهلانو ته ښودله چې په یو څادر کې مونځ کېږي، یوازې په لنګ کې مونځ کېږي. اصل کې عورت پټول فرض دي، د سر د ویښته پټول او یا پټکی په سرول او دا څه لازمه نه ده او زنانو دپاره لازمه ده چې خپل سر او خپل ویښته پټول پټوي، دا مسله شوله.